وقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. وبه قال حدثنا مولانا قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا وبشر عن سيدنا عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يوم الناس على رجل فقال ما قال الامام الترمذي وملائكته وإحسانه ورسله وتؤمن بالله قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به والقيام والاسياد نسال من قول ومن قال أنا يزال قال أستغفر الله فإنك ترى فإنك ترى فإنك ترى فإنه يرى قال نزلنا مكانا نقول عن هذه الأمر من الله وتؤوب بالمعنى الشرافة إذا ولدت أحمد الله إذا أصبر وعاد به للكفر في بنيان النفس لا يعلمه فإن الله فقد يدعو الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية فقال وقال وجوه فلم يرى إلينا فقال هذا ذكر جاء محمود قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ومقا درې خبرې دي. مناسبت سبب د کتاب الایمان سره غرض امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب نه سره او شرح ترجمه الباب درې خبرې. مناسبت د کتاب الایمان سره واضحه ده. د جبرئیل علیه السلام چې تاسو کوي د ایمان او د اسلام او د احسان تاسو کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وړ جواب مناسبت په واضح کړي. او غرض یې سره غرض اتحاد د مابین د ایمان او د اسلام او د دین کې امام بخاری دا ثابت دی چې اسلام ایمان او دین دا ټول یو شی دی. دا یې غرض دی ظاهري او غرض اصلي څه دی نو اقا ترکیب د ایمان چې هر کله اسلام او دین او ایمان یو شی شو او دین مرکب دی. دین موږ مرکب کړو لکه دین کې معاملات هم داخل دي، عبادات هم پکې داخل دي، تجنب د معاصون هم پکې داخل دي، اخلاقیات هم پکې داخل دي، عقاید هم پکې داخل دي. دا ټول اجزا د دین د ترکیب هم قائل. نو غرض اولیه اثبات د اتحاد په مابین د ایمان اسلام او دین کې دا اولی ثانوی ترکیب د ایمان ثابت ہے یا غرض ظاهری اتحاد دی او غرض اصلی څه دی ترکیب د ایمان چې ایمان مرکب دی. ولې د دین مرکب دی او ایمان او دین خو یو شی دی، ایمان مرکب دی. نو دا په موږ راځي نه کوي په موږ راځي موږ خپل جواب راځي په موږ راځي نه کوي په مرجئه راځي. ولې چې ایمان مرکب شو او اعمال جز نو بیا د اعمالو د امتثال د وجنه زیادت په ایمان کې ده، هغه په عمل نه دخل نه ورکړي او د ترک د اعمالو د وجنه هم په ایمان کې راځي او هغه په اعمالو له دخل نه ورکړي. امام بخاری وایي اعمالو له دخل ورکړي دې سره زیادت په ایمان کې راځي، دا ایمان جز دی او دې سره نقصان په ایمان کې راځي، د ایمان اجزا ده. او که په موږ حالت جوړه په موږ راځي موږ جواب کولی د څه وایي موږ وایو چې بشکل زمانم په مصداق کې ایمان او دین اسلام یو شی او خبره خو زما د مصداق نه ده، ما خو چې جګړه د تاسو سره هغه په دې کې د نفس ایمان څو اجزا دی او کنه دی د نفس ایمان مرکب د تصدیق او د عمل او د اقرار نه دی او د نفس ایمان صرف تصدیق دی، اقرار ولا شرط دی او عمل یو ځای شي ولا چې لکه پوهیږي په خبره
نو خبره د ما استاد جګړه په مستاق کې نه ده د ما استاد جګړه په چا کې ده په نفس ایمان کې ده اته مرکب غنه دې مرکب نه غنه او په مستاق کې تصادق ظاهری کې خود در سره مل کړي ما زم ویل کوم چې د اسلام دې د ایمان دې د دین په خارج کې خود درې واړه یو کړه دا خو زه ما چې په خارج کې او من حيث المصداق او من حيث الاستعمال الشائع خو یو شی دی فرق خو کې نشته بیا په فرق دا کوم تو عقیده له لحاظ ورکه یا لکه تعلق د عقیده سره لري د ایمان او کدی نسبت او ګوره چې دې کې استسلام او انقیاد دی اسلام ورته او کدی دا ګوره چې دې له یو جزاء دا دین ورته او کدی ته وګورئ چې دا زمون د تللو د جنت یو لار ده نو منهج او شریعت ده ویلي فقط دا په دې فرقونه دي مخکې لاړ شه اوس شرح ترجمه الباب دراشه نو اضافت د سؤال جبريل ته اضافت دا مصدر فاعل دی جبريل فاعل شو او النبي مفعول به شو سؤال د جبريل علیه السلام د نبی علیه السلام نه تدریس سيدنا متعلق یو ایمان او بل اسلام او بل احسان ولماذا الطويل القصاص ياجي ما هو جبريل جبر قوة أوي إيل الله ويا ذلك فلا معنى قوة الله الله ويسا أسته جبريل عليه السلام أو ذي ضبط من ذا الطويل جبريل بروزن هندي أو جبريل بروزن شمويل جبريل بروزن شمويل ذا ضبط او جبرائيل لك جحمرش او جبرائيل لك سلسبيل سمجھو جبريل لك قنديل جبريل شموي جبرائيل جحمرش جبرائيل سلسبيل او جبرائیل چې دا موږ مشهور وایو دا یو ضبط خوشحال دی پر تاسو سماوي چې میکائیل او جبرائیل او اسرافیل دا درې واړو فرښتو نومونه شرعاً ثابت دي جبريل هغه فرښتې ته وایي وحی راوړي میکائیل هغه فرښتې ته وایي چې هغه الله پر بارانونو پر سیلو پر هواګانو مسلط کړي او اسرافیل هغه فرښتې ته وایي حدیث کې راځي چې هغه د نفس رسول لپاره الله مقرر کړی او ملک الموت ته چې دا ممکن عزرائیل وایي دا په حدیثو کې نشته نو قرآن کې دا په حدیثو کې نشته دا نشته دا رسو بعض تابعین دا نمبر ته ذکر کړی دی او بلکې اتباع التابعین دې خاص حقیقت نشته په حدیث کې دا هغه فرښتې لپاره چې مؤکد ده قبض ارواح ملک الموت ته استعمال ملک الموت صح فرښتې ملک الموت نو به سره الله تعالی دا اصل عوام او علماء په جبه مشهور د اسرائیل او په احادیثو کې د نبی اسلام نه اسم روایت نشته بهر کې دې ته چې حدیث جبريل وایي نو دا څه دې من خبره مې پټه وکړه او په ټولو فرښتو کې افضل فرښتہ جبريل علیه السلام تب تر دې هدا پورې بعض علما خداوي ورته په شریعت کې ویلي دي چې مطلق انسان افضل دي د ملائکو نه مطلق انسان افضل دی د ملائکو او دا دې ویلي دي چې رسول د انسانانو افضل دي په مطلق انسان کې او رسول د ملائکو افضل دي په ملائکو کې لیکن اختلاف پدې کې دی چې آیا انبیاء او رسول دا د رسول او د ملائکو نه افضل دی او کنه دي علامه تفسیرانی په اقوال لیکلي دي یو قول په کتاب لیکل دي چې انبیاء افضل دي چا کې په انس کې په جن کې په مطلق ملائکو کې او جبريل افضل نه دي وراجح قول دادي او د جماهیر رائے دادا چې نه انبیاء افضل دي د ملائکو نه او د رسول د ملائکو نه مخکې نو سوال د جبريل علیه السلام دی فاعل شو النبي د نبی علیه السلام نه څه متعلقه د ایمان متعلق او د اسلام او د احسان او د علم د قیامت د ضرور دین ته پوهه کړي علم الساعه علم وقت الساعه هلکه ساعت نه مراد وقت ته او هغه معین ساعت مراد معین وقت مراد ده دا علم ګرځیدل دي علم ګرځیدل دي
دا هغه وخت د پاره چې کوم وخت کې به دا دنیا ختم شي او بل جهاد راشي چې علم شو نو مضاف مقدر کوم علم وقت الساعه الى قیامت وقت بکله راشي دا دنیا بکله ختمي او بل جهاد بکله شروع کیږي او باب بیان النبي عطف سؤال دی بیان د نبی رسول الله له جبريل تا جبريل دی بیان کو براشي ثم قال يا فرمایل عليه السلام جاء جبريل عليه السلام جبريل راغي يعلمكم دينكم تاسو دين خود وګوره په دې راځو څه کنه اسلام او ایمان او احسان ټول ته سوې دین نو ایمان هم دین شو اسلام هم دین شو او احسان هم دین شو فجعل اوغرزو نبی علیہ السلام ذالک دی ایمان اسلام احسان علم د قیامت تر كله دینا نو پتہ ولګیدلا ایمان او دین یو شی شو اسلام او دین یو شی شو احسان او دین یو شی شو علم د قیامت او دین یو شی شو دایوا دین څه ثابت شو اتحاد ما بین د ایمان اسلام احسان او د دین کې د ګروپ دلالت او باب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوقت عبد القيس وفد عبد القيس د نبی علیہ السلام سے فرمائی لگ دی حدیث جبریل دمغورو الدمغورا حدیث جبریل کے لگ سوچو کوا حدیث جبریل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان تشریح جا سرکی حدیث دلاشا قال الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث یعنی عقائد سره توحید ہوگا اور الاسلام کیا سره کوي بل الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان یعنی ایمان تشریح عقائد او الاسلام تشریح او اعمال اور راشه وقت عبد القيس تا ورپسې باب پریدن بل باب پریدن دریم باب دلاتا باب اداء الخمس من الايمان زي معلوم کا باب اداء الخمس من الايمان التسوي أبي التوي ورصقا فسألوه عن الأشربة فأمرهم ب4 ونهاهم عن 40 أمرهم بالإيمان بالله وحده يعني بعدك مولانا أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة ګوره د ایمان په جواب کې د اعمال ذکر کړه بعینه هم داسې په حدیث جبريل کې د اسلام په جواب کې راغلي دا امور په حدیث جبريل کې د اسلام ویل دي او دغه امور ته حدیث وفد عبد القيس کی ایمان ویل نو معلومی کی دا چې ایمان او اسلام څه شو یا شو باب ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت عبد القيس قلت براشي من الايمان بين من الايمان سبيان ورثه الايمان بيان ورثه اغي اموره چې په حدیث جبريل کې د اسلام په جواب کې او باب قوله تعالى دریم لراشا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه د اسلام ته دین چې اسلام والا دین قبول کا او د اسلام نه علاوه بل دین مقابله وا لکه مولانا سے پوښتنه نو د حدیث جبريل نه زمانه مشوا چې اتحاد په مابین د اسلام ایمان او د دین کې څه خبره او د وقت عبد القيس یو سره مرګري کې نو اتحاد په مابین د ایمان او د اسلام کې راځي او من يبتغي غیر اسلام دینا چې هو اتحاد ثابت په مابین د اسلام د غرض اصلي شو ده غرض ظاهری شو او غرض اولیه شو او غرض حقیقی او ثانویه شو چې هر کله اسلام هم دین شو ایمان هم دین شو او دین خود مرکب غنو دې مرکب کړ نو ایمان مرکب شو اسلام مرکب شو هر کله ایمان مرکب کړه د ایمان اسلام نه دین واله نو دې منم چې مرکب دی کته د ایمان نه دین واخلې دې منم چې مرکب دی او جګړه خود ما پدې کې نه ده کنه جګړه ما پچا کې ده چې د ایمان نخبل حقيقي معنا واخلې غدا ما په تصدیق غو مرکب نه دی نو رات ما نه دی رات کوم او دې موږ وایو ګورا د ایمان نه تعبیر په اسلام شوی دی د اسلام نه تعبیر په ایمان شوی دی د دوه نه تعبیر په دین شوی دی او دین کې په عام دین څه ته وایي چې مرکب د اعمال نه او اے مرجئ او اعمال له ګډه به داخل دي اعمال دې وستل کبه دین ورته نه وي
او چې دین ورته نه وي نو اسلام به ورته نه وي او چې اسلام هم ورته نه وي نو په خارج کې به بیا مسلمان هم نه مؤمن به ورته نه وي نو اعمال ډېر دخل دی رسې په مرجع او باندې دې غرض شو دو غرض شو یعنی د امام بخاری رحمت الله علیه غرض دغه شو چې دین اسلام ایمان احسان ټول یو شی دی لا فرق بینها او ما د تبور حاصل ویل دي چې په خارج کې موږ هم فرق نه کوو په عام اصطلاحاتو کې موږ هم فرق نه کوو چې کوم فرقونه راغلي دي دا خو هغه معنی وسیو ته ګورو نو عام یو سړی دی لکه ته مؤمن او مسلم نه والله چې دا سر دی ورواج او کدا دی وته چې لکه مسلم خو یو مؤمن نه برابر وي او کدا وته چې مؤمن خو دین د کې نشتا دین در کې نشتا الکه دین قدر کې شته خو مؤمن نه عام اصطلاح کې وایي کنه خلق د دې څلور واړو په منځ کې تلازم قائل دي کنه لیکای چل تاسو مؤمن ورته اوس مخکې راشه وبه دې حدیث ثابت چې روان دي مسدد والا حدیث جبريل ورته وایي دا بعض احادیث نمونه دي لکه دا بعض آیاتو کې نمونه دي قرآن شریف آیت الکرسی دا یو آیت نوم دی دا څنګه دا بعض احادیث او کل نمونه دي دې حدیث د حدیث جبريل او په اصطلاح د محدثینو کې د جامع وایي او السنه وتوي السنه او جامع وتوي ولي وتوي لكم به لكن فاتحه الكتاب د ټول قران خلاصه ده او د ټول قران مضامین اجمالا په فاتحه کې راځي د قران حدیث جبريل د ټول سنت خلاصه ده او جميع السنت کې اجمالا پروت ده ولي ځکه چې ایمان راغی او ایمان کې ټول عقاید راغلي یو عقیده ورکې پاتې نه لوستل راشي ان شاء الله ورته سبق صراحت ذکر دي سبق ضمن ذکر او بیا پکې اسلام راغی اسلام د ټول اعمال سکه چې معاملات ولر شامل شو اسلام پکې راغی او بیا ورپسې احسان دی نو احسان جميع ابواب د اخلاقیات ولر شامل دي تصوف ورته ک سلوک ورته او اخلاقیات ورته غیر شامل شو او بیا ورپسې علم الساعه علم د قیامت دیکھ جميع مغیبات چې څومره دي جميع مغیبات اپ کې ټول راځي بعد وقت اخبار ورکی رب العالمین یا جبريل علیہ السلام د مغیباتنا او د قرنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخبار ورکی د مغیباتنا براشي ان شاء الله معجزه نو دا السنه شو گویا کې د ټول دین خلاصه د حدیث دی د ټول عقاید خلاصه د حدیث دی او د ټول اعمال او معاملات وګوره دین څه کوي بیان پکې کړه یو عقاید دي یو عقاید د دین خلاصه را واخلا یو عقاید دی عقاید او دویم څه شی دی اعمال دویم څه شی دی اعمال پسې ور سره مرګري کوم معاملات هم بيع او شراء تجاره وغيرها هم پکې یو ځای تا او اعمال کې صلات او صوم ټول بخاری پورا کتاب الصلات او کتاب الصوم او کتاب الحج او کتاب الجهاد دا ټول څه شی دي اعمال دي او کتاب الاجاره او کتاب الهبه او کتاب البيع زور پسې دا څه شی دی لکه دا ټول معاملات دي او کتاب التفسیر دی نو وضاحت دي د ټولو کړه د ټولو وضاحت دي او کتاب المغازی دی نام د پیغمبر د افعال ذکر دي اعمال د اسفار په ذکر دی یا لکه پویږي په خبره نو او کتاب المناقب دی نو اخلاقیات د صحابه ذکر دي او کتاب الادعیه دی او کتاب الاذکار دی دا ټول د اخلاقیات سره تعلق لري نو څه شي چې مولانا صاحب یو عقاید کتاب الایمان چا به دویم څه شي اعمال او معاملات یو ځای کا کتاب الاعمال براولي هدايه چې پکې د فقه چې په کوم څه کې دا او عقاید چې علم کلام په کوم څه کې دی او دریم نمبر څه شي چا به اخلاقیات چې تصوف ورته اخلاقیات چې څومره دي بر الوالدین دا روان دي درته بر الوالدین اخلاقیات دي وی چې په او کتاب اللباس اخلاقیات سره زیات تر تعلق لري او دا څنګه کتاب الشرب او کتاب الاطعمه څه کې احکامات دي احکام در تخی دا شی حلال او دا حرام دي او زیات تر آداب او اخلاق سره تعلق دي چې په خلاف پروپاګاندا مخه او بسم الله دې مخکې وایي او الحمدلله وایي کل د دین ټول خلاصه پچا کې بند شو آیت یو عقاید دیم دې جو اعمال معاملات په ټول لا والا اجلا قواما او دریم دې جو اخلاقیات سلوک او تصوف او دغه دې کې دی او ورپسې یو بل شی په کې اضافي راغی علم د اخبار د مبيغات مسندات طبعا کې سیاسي شی دا او دا خلاصه شو د ټول سنت السنت ورته وي جامع ورته وي په اصطلاح د محدثین او دا بالکل اخري زمانه کې نبی رسول الله ویل ګور خطیب څه کوي خطیب لاول اجمال ذکر کوي
یا تفصیل ذکر کی اخره کې بیا نتیجه ذکر کوي چې خلک دې شي هر کوئی خلاصه او رفع نو ور باندې پېښه نو دا د نبی رسول الله بالکل اخیری زمانه سره تعلق لري دین تقریبا دلته مکمل شوی دی لکه زمانہ پاتره نو خلاصه او د نتیجې په شکل کې د حدیث جبرئیل د عبارات په ضمن کې د ټول دین خلاصه ذکر کوي نو جامع وتوي په اصطلاح د محدثینو کې یو جامع په الوضوء غجلا دی جامع په اصطلاح د محدثینو کې او السنه ورته ویل کېږي لکه چې فاتحه الکتاب دی مخکې كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا يوما يرد للناس خلقها حدیث کې راځي چې نبی رسول الله با خلق په میاں کې ناستو مسلم شریف کې راځي نو دا بهر نه یو اجنبي راغی نو هغه ته پته نه و چې پیغمبر علیه السلام کوم یو دی ځکه نبی رسول الله یو شان په حلقه کې ناستو نو مسافر ته تکلیفو نو حضرت ابو هريره وایي فجعلنا له دكانا يوجد مولد دا هغه ځای کې چې کوم ته صوفه وایي خاص جومات خاص نه لیکن چې صوفه ده او ملګرو سره جومات نه بار نو فجعلنا له دکانا یو اوچته چبوتره مو ورته جوړه کړه نو بیا په هغې نبي علیه السلام کېناسته او دې دپاره په هغې کېناسته چې د بهر نه کوم مېلمه راشي هغه له تکلیف دي هغې په اسانه وپېژني نبي علیه السلام او د چا نه تپوس نه کوي مخامخ نو دغه باریدن دا معنا چې بهر ښکاره ناست وي نو ښکاره خو یا دوه معنی دي یا د کور نه بار او یو ښکاره ده چې په هغه دکان باندې اوچت ناستو دې نه علما دا معلوموي استاد د پکار دي چې شاګردانو سره کېني ښکاره فاده پې نه کوي او دې نه دا معلوموي استاد په یو لوړ ځای باندې کېني دا مسایل ورسره وایه دا جایز دی د ضرورت د وجې نه استاد په منبر علیه السلام به په منبر نه کېناسته تقریر به کوه په منبر به کېناستېده او یا اوس هم په استاد په یو لوړ ځای کېني او شاګردان لاندې کېني دې لپاره چې د خبره ټولو ته ورسېږي او ټولو ته دې ملکي شي دا ثابته ده للناس يولد القرآن فأتاه الآغي عليه السلام رجل يوم صليح دا صليح کی سنگراغی راتلو سرا دیکھ اختصار دے بل ذکر ہے دا صليح سنگو شدید بیاض السیاب مسلم شریف کی راضی سخت سپین جامعی ہے شدید بیاض السیاب جواز سپین نہ گوارے جامعی سپین میں خصفا سوترا ہے اعلا دیکھیں فرق دی بعد انسان جامع سپینی خو آغاز صفا سترہ دی نو خلق بھی مردات کر دیکارا سریر سپینی جامع دین دلی نشو او بعد وقت جامع خلی بھی او صفا سترہ دی نو دا سپینن وی او صفا ستران وی او شدید و بیاض الشعر سواد الشعر ویختی تورو و سم تورو بعد وقت ویختی توری و اسے آغا پورا توروالے پکے نا چمکاویگی او بعد وقت سم توری دلر جینا پورا توروالے پکے چمکاویگی دا دا اوان دا شباب دے دا خطور بھی او بلدے کی راضی تو لا یرا علیہ اثر السفر ویختی تکسپین تور دی او تکسپینے او دا سفر آثار وربانی نشتا لا یرا علیہ آثار السفر سفر آثار سے چھے دے لکہ گرد و غبار کو دوڑی شوے دا جامو خیرن والے جو یا لاس کی تا بیگ گوٹا شوا گوٹا وسر نکتا یا سفر نصری راشی اس اخیر راضی دا سفر سین راضی اس آثار پہ نکتا وہ غور و سینہ سے معلومے گی کہ سفر آثار پہ اہل مدینہ ہونا معلومے گی لیکن وہی لا یعرفه من احد چارن پیجن دا روایت ته ابو هريره دی او هغه روایت حضرت عمر دی ګوره حضرت عمر وی لا يعرفو من احد چا نه پیژند او البته په سوال کېږي چې عمر دا ولی چې چا نه پیژند د نه پیژند دي نه څه معلومیږي چې نور خلک نه پیژند نه بل روایت کې راځي یو بل نه تاسو کا تعریف مو قال ابل الکه دا پیژنې نه یو ناشتا سره چې راځي خلک تاسو کوي سترګې اشارو کې یو بل نه تاسو کوي الکه څوک دی لا درې نه پیژند ما يعرفه من احد الشام في جنته ورته دې دغه څنګه اشتباهات وتا یو خو معلومیږي چې تکتور وستري ته کې سپینه جامې دي او اثر سفر اثر دي نو معلومیږي دا چې سړی د اهل البلد لیکن نو ولا يعرفه من احد القديم خلقنا وستري نو هغه زمانہ کې په جنته معلومیږي چې مسافر ګورخه د دې ټول خبرونه یو نقطه معلومه ده چې تاسو باندې پېښه د جبرئیل علیہ السلام مقصد پر خبرو کې ته ته انبیاء را وستلو صحابه باندې او دا نبی علیہ السلام مو سره مارګه انبیاء را وستلا اخفاء خپل حال را وستلا صحابه باندې ولې اخفاء حال را وستلا دې لپاره صحابه متوجي شي قانون دا دی چې
چې کوم څه چې ته نه معلوم هغه تتبع کوي او چې کوم شی یو بدیهی وي هغه ته تتبع نه کوي لکه چې یو مېلمه راغی او مېلمه داسې په ناشنا هیئت کې نو ټول خلک متوجه جا مبیاز ولمزل کېږي همدان لګلي ټول چې دا څوک دی دا کوم نه را نازل دا څوک دی لکه جامو ته وګوره ویښتو ته وګوره او سړی خو داسې معلومیږي پته مې چې چېرې دی هلکه بار موټر مې چې هغې کې راغی نو مقصد د حضرت جبریل علیه السلام اخفا راوستلو په رسول الله مبارک او اخفا راوستلو په صحابو باندې څه دپاره چې رسي توجه پیدا کړه چې پوره توجه یې پیدا کړم اخفا سره چې راولي او شی داشتا غوندې کار څوک وکړي او د توجه پیدا کړي او چې تعمیر راولي دا نه ښایي هغه توجه پیدا کړي او داسې شکل جوړول داسې ادا جوړول داسې خبرې جوړول چې د دې ټولو توجه پیدا کړي او ولې دا کار کوي لکه السنه بیانېږي د ټول دین خلاصه بیانېږي او د ټول دین د درویشت کالو نتیجه دلته ذکر کېږي د نبي علیه السلام مبارک د درویشت کالو زندګۍ چې د نبوت زندګي ده د هغې خلاصه بیانېږي د هغې نتیجه بیانېږي سوال و جواب سره بیانېږي او دې کې یو ناشنا خبره بل هم ده که زه درته یو خبره داسې روانه کړي کوم روانه کړي نو ممکن د بعضې ملګرو ورته روغتیا شي خو که زه ورې تاسو ښایي د بعضې وختې داسې ګران سبق کې کومه تپوس وکړم په ځان سوال وکړم نو جواب ورکړم بزان سوال وکم یا پتا سوال وکم نو جواب ورکم نو قانون دا چې کوم شي د سوال او جواب نه پس حاصل شي هغه اوقع بالنص ګرځي ما روانه خبر اوقع تاسو ته توجه بني او کما د دغه جرورا یعقوب علیه السلام څو زامنو ما وی چې دوه زامن دي توجه غواړو پیدا نشي څو زامن دي یعقوب علیه السلام او تاسو له جواب راکړه یا تاسو رانه ته ما جواب ورکړه او تاسو دې نو پورا به ادا پاتې شي نو دلته کې غرض د ټولو خبرونه د جبرئیل علیه السلام څه شی دی هغه صحابه متوجه کول دي رسول الله مبارک متوجه کول دي چې دا خبر اوقع په نفس شي او دې خبرې ته د صحابه او د رسول الله مبارک څه توجه پیدا شي ولې د دې رښتو کارو دین خلاصه ذکر کیږي او نتیجه ذکر کیږي چې دا څنګه واخلي تاسو پوه شئ په خبره نو سوي ورته دا ګوره دې خبره تاسو ګوره یا ورته سوي جراغي دا وایي په مجلس سلام واجو السلام علیکم ورحمت الله اغي وعلیکم السلام جراغي نبی علیہ السلام ته هغه ته السلام علیکم هغه متوي وعلیکم السلام د چې څنګه راغی پیغمبر خو یو ځل مجلس باندې سلام کافي وکړه او بیا دریم څه عجیب کار کړی دی بیا تخطی وکړه علی رقاب الناس لکه دا تخطی علی رقاب الناس جایز حقونه د یو سوال کول شي چې تخطی حقونه د حدیث ترمذی کې وراشي مستحق رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم او دې چې کار کوي رسول الله مبارک په چپ ته تقریر د نبی علیہ السلام دې چې سرکار کوي او رسول الله مبارک په چپ څه چي لري تقریر کو نه ما د توجه دې کې ورا شي ان شاء الله په تفصیل کتاب العلم کې ورا یو دې مخکې خالی پروت دی دې خالی پروت دی مخکې دې وخت تخصص جایز ده لکه د نوم دې خالی پرې کړي او بار دې نشته او یو څری هغه دې نو کوي دې خالی دې بالکل او که دې خالی دي ځکه دې خلکو ځان له خپل تاوان رسول الله مخبري لیکي دې ولې خالی پرې کړي خلکو ته ولې رکاوټ جوړ شوی او کنه ټول یو ځای برابر ناشتي دي مکمل لبریز دی خپل دی ټک دی نو بیا تاسو نو الله بکی نو دا مخکې دی وو فراشي دې ځای پروت دی او صحابه له کوم لري د نبی رسول الله نه ناشتي نو په دې وجه د تخطی علی قابل الناس او بیا بری د څه لکه ته مسافر څو دې پیجرینا دومره ډاټا ولې چې د خلکو په وګړي قدم را واقع ته نه غرا او چې څنګه نه غرا بیا څه وای اذنو یا محمد صلی الله علیه وسلم نزدیشن ورې او په نوم سره आवाज کوي یا محمد نوم سره आवाज کوي او دې کې او بل اشکال به مرادي ان شاء الله ورته کې نشتا جناب باندې پیغمبر باندې आवाज کول څه دي ممنوع دي بالکل ممنوع دي لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا نص قران دې تعبیرات ولې کې نص قران دې لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء به لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لکه اے پلان کیا اے زیدا لکه بينكم به بګی نه وي سبا کې نو اوس اے پلان کیا اے پلان کی مولا اے پلان کی مولا دا رسول الله مبارک دا خو بیا دې دا او دې سوي یا محمد صلی الله علیه وسلم ادنو ان حمزه مقدره نزدیشن وی اودنو نزدیشن بیا وته ادنو نزدیشن بیا وته اودنو بیا وته ادنو نزدیشن وی اودن ګوره دې خبر ده ګوره نه دا تا ګوره چې خلک په هیبت کې واقع دي خدای نه پخته یا رسول الله وایا
یا رسول الله وای دا څه کې بیا نبی دې شروع کړه او ادنو نه معلومیږي چې مجلس کې دی او د دې مطلب پوښتنه ولې کې چې نږدې یعنی یو خوا داسې هيئت جوړ کړي لکه د باندې سیان د باندې چې یو حرکت کوي چې خلک ورته متوجي شي خلکو ته ناشنا ښکاره شي او جوبه ورته ښکاره شي او خلک دې خبر د مکمل توجه ولا وري ها نو چې بیا کېناسته نو اسند رکبته الى رکبته ګوره هيئت ته ګوره التلاداب خیل استاد ټونډه د مخامخ او جعل يديه على فخذه نو علما لیکي یا خو فخذین د نبی رسول الله مراد دي او یا فخذین د مراد ظاهر متبادل متقدا چې سړی کینی نو په خپل فخذین لاسونه کینی تحیه شکل کی او کته چې مراد نه فخذین د نبی رسول الله دي نو ممکن د جلاول په خپل فخذین لاسونه خولي او دا غینه پسې د پیغمبر علیه السلام په فخذین مبارکین لاسونه خولي دا دې متوجي دا ولې دا کوم دقه کار کوي چې خلک په حیرت او په تعجب کې ورواته کنه پخته خپل په خیدان لاسونه کې نه کنه دا د رسول الله مبارک په خیدان باندې ویل لاسونه کوي چې پورا خلک په حیرت کې تعجب کې واقعي او قرب متوجي دا غینه پخته پوتونه جوړو اوس ګوره ډېر زیات مسائل درو لګنه ها یو مسله ته خبره یو مسله خو دې دارو دي چې اوان د تعلم شباب دی جبريل عليه السلام په حیث متعلم دلته راغلی دی په حیث متعلم اوان د تعلم څه دي ځواني ده ولې ځواني کې د سړي دماغ مضبوطي کلکي د سړي بوډا شي بیا غوړي هغه دماغ نه کمزوري شي بوډاوالي سره سترګې کمزوري شي وګونه کمزوري شو غاښونه وتل کمزوري شو لاسونه کمزوري شو سپي کمزوري شي پونټای نه بغیر بند نه کوي څنګه چې کم سبب د علم د قلب او دماغ هم کمزوري کوي نو ځوانه کې علم وګورئ د دې خبره دا مقصد نه دی چې علم په ځوانه کې حاصل نه کړي په بوډاوالي کې محاصله وا نرابشي ان شاء الله تفقهوا قبل ان تصودوا کتاب العلم کې براشي وبعد ان تصودوا ویګه په خبره چې بهتره خدای را چې ځوانه کې علم حاصل کړي او په ځوانه کې حاصل نه کړي بوډاوالي کې حاصل دا تر لحد پوری لګیا اوسا او علم اطلب العلم من المهدي الى اللحد دام ګوري حدیث نه دی ښا دا د پیغمبر علیه السلام حدیث نه دی خطا نشه دا یو مقوله دی یو عربي ده او خلک د پیغمبر سم حدیث ګرځوي دا ټول دا اصل خبرې دي ښا او قبل چې کوم مشهور دی ولو بالسوین والا ام حدیث نبی علیه السلام نه دی ویګه په خبره چې چین تور پسې لاړ شه دا هم د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث نه دی بهر کې په دا مقصد څه دی د کې اشاره دي ته چې اوان د تعلم ځواني ده ځواني کې حاصل کا علم ها او بل څه معلومه شو استحباب د سپینو جامو سپینه بهتره ده شدید متفحص متعلم کې سپینه جامه کړه سپینه جامه ده عزت جامه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر ثيابكم البيض جامه ابيض سپین وکفنوا فيها موتاكم پولیس پکې خاص کې نو سپینه جامه د عزت هم ده سلام چې جنازې له خړه جامه کې سپینه کې تنقات کړه برته وي چې خړه جامه کې لا چې 500 روپے بدل کړي او چې سپینه جامه دی غوستي بیا پټکې دی موالی بیا په سر رومال دی مچولي او بیا کوټه هم سره خړه ورته کوي تماشا کوا کون دې 200 روپے بدل جیب کې اگر چې 2 پیسو نه اگر لوی عالم دی خړه جامه کې لار چې لوی عالم علامه الدهر چې توته وي ا دې خړه جامه کې لار چې دې جامه کې 500 روپے خاص پای دا کې دې تو بلړ ورنه کی او چې جامع سپینه یو رومال والی په سر د قضا جګې درې جوړي او دا خټه بل لګره چې هم ورته لري مزیدار ادا ته تماشا کوا شرمېږي خلک چې بابا له 500 روپے ورکو هغه له 200 روپے په جیب کې دا قانون دی نو سپینه جامع او بیا شدید کې څه اشاره جو نظافت تا چې متعلم د فقاهت کې نظیف ګرځي صفاء ستر ګرځي ولې تاسو سماوی له کوستاسو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبره وکړه کړو خو والا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نو خشته سپینه جامه کې ګرځي او صفات ستر جامه کې ګرځي نظافت سره چې بوی دنه نه دي او بیا تعلم لکه راځي دا خو فرشتي در سره نه او فرشتي د بدبوینه تختی ګوره نبی رسول الله په دې وجه مسواک ډیر مګو په جبريل نه راځي او وګو پیاز باندې استعمال ول په جبريل نه راځي نو فرشتي د بدبوینه تختی هغه باندې هغه ډیر حساس دي معمولی غونې بدبوینه تختی نو صفات سترا او اعلی جان ورخه اوان دا یو مسله معلومه شو اوان د تعلم څه دي ځواني
دویمه دې څه معلومه شوه استحباب د ثياب الدين دریمه څه معلومه شوه نظافت او څلورمه څه خبره ده څلورمه ده شدید سواد الشعر ویښته صفا ساتل دا شدید څه پیدا کېږي په وینځلو په ګومس کولو په تې غوړولو مطلق سواد خو د عمر سره تعلق لري مطلق سواد خدا شدت سواد د سره معلومیږي دا به چې خې وینځلې ګومس یې پکې والی او کومه دې دا چمک والا تیرې مور ورکړي علامه دې دا ولې خشتا دې سره باندې نورم دولي او خشتا کوي دا دکاندار دا خشتا کوي وې ټول کړی او کومه دې دارې پکې تیل چولي او چمکې دېستي او رانجې 15 پیسې تلایان په یو سترګې کې 15 پیسې په بل کې چولي او بڑے مو سره والی والله خلق اغلب یې کومنده ودا ډېر خسرې دي او دا ډېر نیک سره دي او دې به مال غوخړې رمضان درکې هغه د ظالم په کتر ډېر تیر چاړوي هغه د ظالم په کتر ډېر تیر چاړوي ځان ته ساته دا دې د پاره کې دا شکل او هيئت کله دې د پاره کې په مخاله دوکې نو ګوره یو د شدید سواد الشعر بل څه معلومه شو بل دا معلومه شو چې په مجلس کې متعدد سلامونه مچول شي السلام علیکم بیا دلته استاد ته تاسو کولای شئ نزدیشن تم ته بل مسله معلومه شو او بل آداب د تعلم د متعلم د فرض نه است آداب مو چې قاعده سره دي کې او دمو خپل چې متعلم د استاد سره نزدیکی او دیم درته خپل چې متعلم د ادب استعمال کې دلته لاسونه کې او بیا متعلم د استاد د تاسو کولای شي دا ټول مسائل د نه معلومه شو او دا معلومه شو بل خبر هم درته وایم دا بل یو بل مثلا دې معلومه شو ادا د استاد دې عبادت دی یو سړی راځي دا سي یو مسافر وي او هغه راځي او د خلکو په وګو قدم راوړي نو دې خو نه بلد دی نو دلبا استاد د غوسه نه راپکا خپل مدیر ته غوسه کولی شي دې ته غوسه نه کوي او چې تاسو ته کړانی دې استاد دې مرتبه معلم تم آداب کوي یو نزدېشا تاسو پیګه او دې نه بل څه معلومه شو چې بعض وخت استاد تعمیه کولی شي د پاره د ایقاظ مسلې په ذهن کې تعمیه کولی شي دا بعض وخت یو مسلې او استاد تعمیه او کې ابهام سره ذکر کی او سوي لکه یوسف علی السلام د پلار سنمو دا تعمیه مې کومه معلومه ده ځان می داسې کله چې ما ته پته نه لګي څه د پاره چې تاسو د خلینه ودی او دا خبره اوقع په ذهن شي یا په پرچا کې استاد تعمیه کوي کنه کوي په سوال کې ځان داسې مرز کې لکه دنه پیغام تا ته تاسو کوما نو بعض وخت کې اعماء تعمیه او اخفاء دا کول شي لغرضنا دا ګڼ مسائل دې معلوم شو ها نو سوي فاتح رجل وقال ما الايمان ایمان څه شی دی ایمان څه شی دی نو قال عليه السلام ورته جواب کوي سوي الايمان ان تو یا محمد سره خطاب باندې نو تپاتې شو اوس د سوال کوا چې ارکل یا محمد سره خطاب ممنوع دی دی ولی یا محمد سره خطاب دی نو بعض علما وایي چې جبرئیل علیه السلام ته مستثنا دی دا ممانعت انسان لره دی انسان لره لا تجعلوا دعاء الرسول دا خطاب انسان او جن ته دی مکلفین ته دی فرشتو ته نه دی ته مستثنا دا یو جواب دویم جواب څه دی دویم بعض علما کې خدامانه دی وی یا محمد نه مراد ما اسم علمی د نبی علیہ السلام نه دی د محمد خپل معنا ده په معنا د محمود سره په معنا د سره لکه یا عبد الله د سبي عبد الله نو دا اسم علمی دی او یا عبد الله په اسم علمی سره نه مضاف مضاف الیه په معنا سره چې سره معنی څه معنا وکړو لومبه معنا کوم یا عبد الله حیوانات ما هذا تشهد او دې معنا یا عبد الله اے د خدای بندا عبد الله بن عتيق خبرو كثير شو جلد ثاني ده بخاري کې نو معنا علميه عبد الله دي او اغه يهودي ته کې आवाज وکي يا عبد الله اے د خدای بنده که داخلي کې دروازه بندو ما الته کې عبد الله نه کو معنا واغشتلا معنا وسبي واغشتا د اضافت والا معنی واغشتا علمي واغشتا ویدل کې د محمد نه مراد د نبی له علم نه مراد او معنا رجا سره دي محمود سلام او بعض حضرات سوي اغيبنا دا مخکې د نزول د آیت لا تجعلوا دعاء الرسول د نزولنا مخکې دا غینه مخکې او بعض حضرات وایي چې نه ممانعت شته خو دلته د یو عارض د وجه نه جواز شته دا د وجه نه جواز شته یو عارض او دلته عارض راغی عارض دی د خلق په تعجب کې واقع کوله چې خلق وایي لکه تاسو بیا د بشر دی عليه السلام د په نامه باندې نو مخلي
عجیب سره دی د دې وجنا هغه یا محمد سره خطاب تاسو ویګه په خبره نو مور په حضور د نبی رسول الله کې حاضرن پیغمبر علیه السلام ته یا محمد باندې خطاب کول ممنوع دي او که څوک غایمانه وي یا محمد او دې نه وي هم ګوري بعض علما قایل دي دا خبره ده چېرته په قران حکیم کې نبی رسول الله ته आवाज الله په نام نه دی کړی یا ایها المزمل یا ایها المدثر یا ایها الرسول یا ایها النبي یا ایها الذي نزل عليه القرآن چې دا ماته قرآن کې وخایې نه دی جواز بل ځای نه مونږ معلومو چې الله ورته خطاب کوي زمونږ نه الله خطاب بل ځای نه معلومو ادا چې نور انبیاء ته کړی یا موسی یا ابراهیم هم انبیاء دي پیغمبر هم انبیاء دي او نور رسولانو ته کړی نو مطلق جواز ته الله ورته کوي کول شي خدای او ادب وساته الله پاک د نبی رسول الله نو په نامه نوم نه اخلي نو چې هغه ادب له حتی موږ نه ساتو نو قائمانه مکوه یا رسول الله لفظ ویل شي او غایبانه کې بیا بعض علما دا کلام هم کوي چې یا محمد یا رسول الله او دې وخت ویل شي کنه غایبانه د موږ د علما او د نظریه او عقیده ده که یو سړی په دې نیت وي چې دا ما اوري یا دې حاضر و ناظر دی یا عالم الغیب دی اوري او بیا حرام دی دا سخت جرم دی او حرام او که یو سړی په نیت د تفجع وي درسمندۍ سره درسمندي پیغمبر هغه مظلومیت ته تراغه دا لکه زوی مړ دی او دې هغه کور کې ناشته غزوی سره مخاطب دي سره خطاب دی یا استحضار ذهنی کوي استحضار حقیقی نه کوي کوم استحضار کوي ذهنی او یا تشوقا او محبتا کوي یا بدینیت کوي چې فرشتي بولوي لکه موږ چې د خط لیکو نو د خطاب صيغه استعمالو کنه استعمالو نو دا خطاب کله شروع کیږي دی وخت خو نه شروع کیږي بعد الوصول نو دا خطاب دی وایي لکه چې پیغمبر مبارک ته برسېږي وصول بکیږي فرشتي ان لله ملائکه سيحين في الارض يبلغوني عن امتي السلام يا من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته ما كده هم يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا وايا فذا رسول الله سوي ما الإيمان إيمان سشيري قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه الذي وصل الذي لك إيمان والتشريك أن تؤمن له أو ذا قانون معرفة مستقيم وقوف بمعرفة مغربا نو ان تؤمنه مستقله د مبدا ایمان دی دور لازم شو تعریف د شی بنفسه لازم شو دور شو یا تعریف د شی بنفسه ول ایمان سجری ان تؤمن الک ان تؤمن سجری ایمان بپیجری نو الک ان تؤمن پیجری نو معرفت د ایمان موقوف شو په ان تؤمن د کړه حق دی تعریف دی او د معرفت د ان تؤمن موقوف د چا باندې په ایمان باندې دا وځي موږ یې دوه جوابونه کوو یو دا چې انت الايمان نه ایمان مصطلح مراد دی او ان تؤمن نه ایمان لغوي مراد دی چې تفصیل دی هغه نه ایمان مصطلح مراد دی او ان تؤمن نه مراد هغه تصدیق منطقي وایا یا تصدیق نحوي وایا یا تصدیق لغوي وایا خلاص شو او یا بل خبره وکم مزیدار اذا الايمان مراد اغا ایمان مصطلح نه مراد متعلقات د ایمان مراد چې مراد لکه شابسي متعلقات فقرين الجواب سره ذکر نبی رسول الله متدونوي يبل الايمان چې تصديق النبي بما جاء به النبي الى اخره هغه جواب ورنکو متعلقات جواب ورکو ایمان بالله متعلقات به نه کنه هغه مؤمن به یا مؤمن به چې وتلي نو جواب قرینه لکه د سوال د ماهیت او د حقیقت او د کنه د ایمان نه دی د سوال د چانه جواب قرینه شابه د متعلقات نو د اغا الايمان متعلقات واخلا او ان تؤمن بیا ایمان مصطلح واخلا ان تؤمن اذا تصدیق قوم د الله او د فلان او د فلان او د فلان او د فلان نو څه جوابونه شو مولانا وا یا د مخکې ایمان له ایمان مصطلح شو او ان تؤمن له ایمان لغوي شو یا تصدیق منطقي تصدیق نحوي دی اما مخکې تفصیل ویل او یا دا اذا الايمان له متعلقات تفوز کوي او ان تؤمن بیا تصدیق مصطلح دی چې به تصدیق وکړي ان تؤمن او نو تفصیل په ایمان کې تیر دی بالله فدا وګوره دا جامع شو الله تصدیق سره وجود تبارک تعالی او صفات تبارک تعالی ټول صفات پکې او افعال د باری تعالی پکې تؤمن بالله یوازې ذات نه چې الله منم چشتا نه الله منم چشتا وحده لا شریک له بکر ونه
او چې الله باندې ایمان دي ته زما رازق هم دی زما خالق هم دی زما مکون هم دی زما ټول څه بدون پکې او دا نظام ټول الله جل دا جامع شو کنه شو ان تؤمن بالله والملائکته اولوکت مخلوق اولوکت رسالت ته ویل کېږي نو فرشتي د الله او د بنده په منځ کې د استاد کار ورکړي د ملائکه ته ویل کېږي ملائکه ما ته وګوره دا ملائکه مفرد هم دی او جمع مستعمل دي ها دا مفرد مستعمل دي او جمع مستعمل دي د اولوکت ماخوذ دي ورپسې دا د ګری تبل کتاب کې استغا وکتبه لکه پوریږي په خبره کنه بل په اسنا کې تیری کړی دي وکتبه ایمان بالکتب هم پکې راځي ملائکه کې ټول رااله ملائکه وجود هم شو د ملائکه صفات هم شو او ملائکه د جبرئیل باندې ایمان شو چې معنا مرکات وحی راوړل دا او په جنتونو کې کار کوي او په دوزخونو کې کار کوي ټول جنس پکې راغی او کتب کې ټول لارل وبلقائه ورسوله وتؤمن بالبعث الکه دا بلقائه وتؤمن بالبعث څه فرق شو دورو کې څه فرق شو دورو کې لري فرق دی لقاء بعد البعث لقاء سوي بعد البعث دا انو یا د لقاء مراد رؤیت تبارک تعالی یا د لقاء مطلق مرګ مراد كما مثل اللقاء ورجو يوزع لقاء التي بعد البعث بعد فقط لقاء مولانا سے ذکر خبر راځي یو دا جزاء او سزا دی الله تعالی ملاقات کیږي نو جزاء او سزا دی الله تعالی ملاقات کیږي نو د دنیا اعمال تاسو هم پکې راځي حساب هم پکې راځي حساب جزاء لقاء او دا غي چې جزاء او لقاء دی ومنه دا غي نه پس پکې بیا نور څه څه دي د جزاء زې جنت او د سزا دې شي مولانا جهنم او هغه د الله رب الصراط او میزان ټول پکې راځي دغه دنیا څخه نه راځي او د لقاء نه بل معنا کرویت تباری تعالی اخلي هم بالکل ثابت دی خلافا للمعتزله فغبرت شي او د لقاء نه مراد کمر اخلي اخلي کله مولانا سیدان وایي دا څنګه غوندي حدیث کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری حدیث سے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء معائشہ صدیقہ فوراً سوال کی اللہ رسولہ تو ہوئے کہ تو اللہ ملاقات وقت کی نو اللہ ملاقات وقت اور جب اللہ ملاقات بد کی اللہ ملاقات بد گئی نو کلنا یکرہ الموت یا رسول اللہ کلنا یکرہ الموت نو هر یو سړی مرګ بد ګڼي نو مرګ خو د الله ملاقات خو مرګ نه بس دی که نه چې مرګ بد ګڼي د الله ملاقات بد ګڼي ځکه د الله د ملاقات سبب مرګ دی کلنا الله اکبر کلنا یکره الموت نو چې مرګ بد ګڼي نو د الله د ملاقات سبب څه شو مرګ نو د الله ملاقات یې بد وکړو نو ټول تباه شي نو هغه وایي عایشې دا څه نه ولکن المؤمن اذا حضر ورسل چې مسلمان تکله مرګ حاضر شي بشر برضوان الله تعالی دا الله خوشاله باندې دیری شروع شي نو دې څه چلو کې دغه وخت کې احب لقاء الله تقرا زر توبه احب الله لقاء او چې کافر نه توبه سي دا الله عذابونه وویني نو او مرګ مې نه لقاء مو باسا نو یکره لقاء الله نو کرے الله لقاء نو هغه حدیث معلومی د لقاء مرګ مراد دی لقاء مراد مولانا سے ریوانا معنی څه شي او رسوله د رسول مراد ته هغه مصطلح رسول مخلقه ومعنى المرسل چې نبی په داخل شي وتؤمن بالبعث اذا لذكر هغه جدا هغه لقاء بعد البعث هغه رؤيت تبارك تعالی بعد البعث ور فرق پکې راغی هغه موت دی بعد ورسته دی لکه پوي څه کنه هغه څه جو لقاء بعد البعث اگر رؤيت بعد البعث او اگر موت بعد الرسل او دا بعث ولا خاص ذکر مشرکان نه مکر دي نه منکر دي اذا كنا ترابا وعظاما ان لفي خلق جديد تؤمن بالبعث ذکر مولانا ټول فکران ته یو عقیده ما توجب کفاتي هغه قائد الله د ذات او صفات سره متعلق بالله تعالی هغه قائد الله د ملائکه سره متعلق دی ملائکه سره او هغه چې د کتب سره فکران او دا اغه نفس لقاء ما بعد الموت ټول راځي او تؤمن بالبعث بالخصوص تخصيص بعد التعميم د دې لپاره او چې په مشرکانو د مکی باندې راځي دا فکرات ټول عقاید جامع شو نو قال او دلته نکته په روایت د عمر کې شتا مشکات کې صدقه د اشتیاقي دا صدقه ولې وي الکه سوال خصایل خدا سوال
او صحابه وي موږ هم تعجب واغی یو ما تاسو کې او بل څه تاسو قلنا دي خو دې نه پويګا او صدقه قلنا دي خو دې پويګا ما جواب مدخل ښه مقصد اعماد او مقصد اخفاء او تعجب کې خلق اچول دي او دهشت کې خلق اچول دي دا خبر اوقع بالنفس توجه ورکی مخکره یا سوي قال ما الاسلام يوم خبرك قال الاسلام ان تعبد الله وما قوايا اذا متعلقات الاسلام تقول ذو ان تعبد الله ان تطيع الله ولا تشرك به شيئا بل نستكشتا او ما ويدك لا تشرك به شيئا فبنا ذا احدا ثلاثه يا شيئا شركا شيئا مقول متصل باعتبار موصول بمقدره ثلاثه ذكر لا تشرك لان محض عبادت مشركان محض عبادت يهود ونصارى کوي او مجوسيان کوي هذا بيجي اهرمان ويزدان ابو يمكن نو ان تعبد الله ذره مجوسيان رسول او لا تشرك سر فجابا رسول يهود ونصارى او بمكي مشركان باندې ان بیا الله او عبادت کې ول تفصیل کوم صبر کوا وتقي ان تعبد الله ولا تشرك ذات تقيم الصلاه ذات تفصيل بعد التعميم دې جوړه تفصيل او هغه مخکې تمهید کې خو چې ګوره اقامت الصلاه ته مشرک پشان نه اقامت الصلاه ته خو د يهودي عیسائی او د مجوسی پشان ته نه تمهید مخکې کې خو شرک ولا بني تقيم الصلاه ان تؤدي الزكاه المفروضه ان تصوم رمضان او سوالو کې دي چې حج نشتا د امام مسلم کې په روایت عمر راوړي حج کې بعض علماء وجدي وقت لا حج فرض نو دا څه جواب دی دا څه ځان خلاص ولي نه حج پکشتا چې کوم مسلم شریف عمر پر روایت ذکر کړل دی حج تا مولانا سے تقيم الصلوات کې ټول عبادت بدنيه را او چې ثبوتي دي او تؤدي الزکات المفروضه ور اصل د عبادت ما ته تویل چې کله کله اصول ذکر دي توابع مراديه ده کنه نو د کیفیت وغیرہ ټول پکې راځي او تصوم رمضان کې هغه عبادت بدنيه چې کوم طریقې یې پکې ټول راځي شهوت نزان ساتل او جما نزان ساتل او زنا نزان ساتل وغیرہ او حج جمع ولا عبادت بدن او مال نه جمع ها او ايضا خلاص اعمال معاملات ټول پکې راځي اعمال پکې راځي معاملات هم پکې راځي الکه معاملات کوم ځای کې راغلل ورته نن ټول کې راځي ان وتصوم رمضان کې سوي چې هغه عبادت چې بدن سره تعلق لري او ترکیب هغه عبادت چې بدن سره لري او ترکیب دې کې ټول لاله چې بل انسان تبقبه عاشره اجاره به کې ضرر نه رسي او صلات کې هغه عبادت چې هغه بدني وي او څه لکه ثبوتي وي ټول پکې راغلل نو بل مسلمان سره چې کم ذاته پیټه وسره وا خو سره کوا شی ولا زیات ور کوا او دی بلکې کم یو دی لکه تو ادي الزکات المفروضه چې کم تا غټلې او شاری وای چې پکې د بل حق ستنه ور کوا نو چې تا نه په پیسو یو شی وایو دا حقي هغه خامخا ولا ور مو په زیاتې وکړه ټول پکې راغله او بعض حضرات لیکلي دي د مشاور الله صاحب رحمت الله علیه هغه وینا ودا معاملات په دې رستو احسان کې راغلي ولې ودا معاملات زیات تر تعلق د اخلاقیات سره دي او احسان تصوف او اخلاقیات سره مشتمل دي بهر کې جوړوي دي عالم الاحسان وره ما ته وګورل باندې دا ترقی د ادنانا د اعلانا ادنا ته شروع دا اول عقاید د اعلا دي موقوف لري دا غنه بس اعمال او معاملات نو بیا ترقی د ادنانا اعلا ته شروع مرتبه محسنه د عبادت د عبادت په څه باندې خسته کیږي ولی ځکه مطلوب زمونږ نه تکثیر د عبادت نه تحسین د عبادت خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم اکثر عملا احسن عملا اکثر نه تحسین مطلوب دی نو ماته مرتبه محسنه او قاعده عبادت باندې بل احسان ورناچنا تاسو دی ها بدوی نه دی شکل د بدوی جوړ کړی دی ځکه احسان باندې بدویان څه کوي بالإحسان بطن محسنا قال أبي النبي عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه الإحسان أن تعبده ولا خبر دي أنا مسلم بداخلك أن تعبد الله إذا الله عبادتك كأنك لبقى عبادة ذكره كأنك لك تجد تراه بني الله لا عبادة لك تبيني الله لك إذا ما لا تصوري إذا الله بني تك عبادة فرقه بهترين
او فإن لم تكن تراه او کتدی نوینه نو تا تصور کو جوړ کنه فإنه يراك تاسو ویلی کنه نو یو با افسر ناشتي او د ما تحت تجوري نو ما تحت بهترین کار کوي کنه کوي او چې افسر ته لاړ شي ما تحت هغه کار نه کوي. اوس مولانا صاحب دا دواړه یو خبره ده چې جدا جدا خبرې دي ځان پېکا نو بعض حضرات وایي چې دا یو خبره ده خدا رستو فإن لم تكن دا فی مستانفه ده په جواب د سوال د سائل کې ده فی مستانفه ده په جواب د سوال د سائل کې ده هغه سوال د سائل سره ان تعبد الله د الله عبادت کأنک تراه لکه چې ټي وی دی وي د سنگل وي نو غنی نو اته څه څه شو اگر چې اتک ان لفظ بعینه رؤیت نه دی یعنی ثبت تاسو توجه ورکړه چې دا ورته کو حقیقت کنا وې دا توجه نشم ورکول دا توجه به نبی علیہ السلام ورکړي دا نشم ورکول دا توجه حضرت ابوبکر صدیق ورکول شي دا نشم ورکول دا توجه حضرت علی ورکول شي دا نشم ورکول ولکه کأن لفظ کأن پیجنه تشبیه لپاره راځي یعنی حقیقت کې مونږ الله خو دې نه دا خو بدیهی الامر خبره ده او زه به دا تصور جوړوم دا تصور لکه چې ما تاسو نشم جوړوي دا تصور بالکل نشم جوړولی نو بیا څه وایو دا سوال ته سائل لاري نو څه وایي فإن لم تكن تراه ځکه دا تصور نشي جوړولی او تی لیدلی نشي نو دا تصور خو جوړ کړي چې فإنه يراك تاویلی کنه دې بهترین عبادت دا یو دویم صورت څه دی دویم دا چې نه دا ترتیبیه ده څه مطلب دا دوه مرتبې دي یو ته مرتبه د مشاهدې وي بل ته مرتبه د مراقبې وي مرتبه د مشاهدې څه شی دی دا چې عبادت پکې دا تصور به جوړه راکړي الله ما تخکر الله ما تخکر پورې کوته یو ته دا به څنګه جوړي پسانه جوړي او کدانی نو مرتبه د مراقبه څه معنا دا عبادت کوما د صوفیه وي او دا د طریقه کوما چې دا تصور جوړ کوم چې الله ما تخکر دا وګوري خو دا تصور دې څنګه نو بل راځه مولانا صاحب تاسو کوم د ما زما او د الله په منځ کې د دنیا نسبتونه د جلالون به تصور نشم جوړولې ولې ز غافل یم د مو د الله په منځ کې دنیا نسبتونه دي د مخلوق امه قادر دي د مقدور امه قادر دي د مرزوق امه څه دي رازق دي ویږي په خبره زم لګیم حرکت په ما کې د متحرک ما او دا تحرک سوق کوي په ما کې خالق د تحرک سوق دي دا نسبتونه له زور ورکو د نسبتونو توجه ورکا دا نسبت به جوړیږي او زه مثال در کوم چې ته به پیښه الشيء وبارش طاعون مرض راشي او وبارش او الت سليم روح دم سليوي رښتیا وایره د فضل کې د مرګ مضبوط تصور راځي کنه دی وتراغه مرګ راغی ما ته سره ټلیفون وکړ زلو پکې ځخت زلې نه وی زلزلہ ده ما ویو وی بیګه خو بیا زلزلہ راغلی و مې راغلی وی چې پرونم راغلی و ما بالکل راغلی وی دا وسکی مې مرو وکړه وی خمروبا استفاکه برینه نو څنګه جبلی او هغه بمرین او چې راکم وخت زلزلې لري راځي او بار د سړي په ذهن کې مرګ مستحضری کني وای ورته پته دا سوچ چې مرا یا جهادي میدان کې او دروس شروع دي تم د کې بلم د کې دلته مرګري دی لګي داغه لګي دلته دا لګي رښتیا وای دغه وخت انسان په ذهن کې سي دې چې واکتو کوئی ورمنډ وي او دی الله اکبر اواز کوي الله اکبر او نه ور دي رښتیا وای دی وخت نه جام دې مړنري او د په ذهن کې مضبوط باندې دی ولې ظاهري نسبت مضبوط دی ظاهري نسبت دا چې دښمن الله تعالی مهامه ولار دي او تم دلته ولاړ نه داغه د پنه ځښتونه کار باندې یو خوا ته دې دیودم او بل خوا به چې معمولی نو نسبت مضبوط دی نو مرګ مستحضر شو څنګه بعد وخت کې او سړی د کینسر د بیماری پورې یا ځړی بیماری پورې ام جړی او دلته کې ته تم ډاکټر وایي چې تاسو ټول جړی او دا علاج دی دی وخت هدا جوړ دی دا نسبت دونه مضبوط شوی دی کنه چې بده وي چې نن دیو کې تبادی مربع نن کې تبادی مربع نو مقصد زما څه دی الله سره چې کوم نسبت دی دا نسبت مستحضر کا دا مستحضر کا نو رآه ونشي ویلې وکأنک تراه او یې نو قبل مورا د دې روایت نو روایت په ځوړی نه ان شاء الله دا براشي مونږ الله په جنت کې وینو معتزله نه منو مونږه منو د دې رؤیت نه کوم رؤیت مراد ده دا ولا دا رؤیت د بل بسور نه ولا
رؤیت بالقلب مراد دی او رؤیت د باری تعالی بالقلب هغه مراقبه ولا نه مراد هغه موږ تصور کوو بل نقطه راځم دا لږ مخکې ده نبی علیہ السلام مبارک په معراج کې د الله رؤیت کړی دی کنه خبر اختلافي ده را به ان شاء الله او زه به دام در ثابتوم چې اختلاف د عائشہ او عبد الله بن مسعود نشته موږ به جوړو خو به ثابتوم درته چې دې اختلاف خبرې نو رؤیت د باری تعالی په شوی دی لیکن دا رؤیت په څه باندې شوی دی سترګنه تزور الکه فضله قزم کوما چې مراقبه کوم سوچ بکوم د الله قدرتونو ته تصور بکوم نه دا څه نه ده لکه څنګه چې پسترګه کې الله د رؤیت اسباب پیدا کړی دي څنګه الله په لکه عيون پیدا کړو الله نبی رسول فضله کې او نو د دې رؤیت نه رؤیت د چا مراد دي شابته اوس د رؤیت بیا لفظ کأن را دا ته خاصانه رؤیت د سترګو نه رؤیت د چا دی او بیا لفظ د چا دی د کأن دی ولې ځکه چې ستاسو د الله په منځ کې کوم نسبتونه دي هغه نسبتونو له توجه ورکول او د هغې په واسطه استحضار ور یو بې نسبته لکه دلته داسې ګوره دا جدا صورت دی او یو په یو نسبت لیدل په یو دوربین کې تا ګورم یا په یو شیشه کې تا ګورم دا دواړو په منځ کې به نه بغیده دی نو دې کې ګوره مولانا صاحب یو طرحونه رؤیت بصوري نه کم رؤیت دی بل لفظ چا مستعمل شو د کاف استعمال شو نو چې د الله او تاسو په منځ کې نسبتونه دي هغه نسبتونه له توجه ورکړي او په یو وخت کې موجود پیدا نو او الله پیدا کړ مال صورت راکو مال شکل راکو مال روړې راکې مال رزق راکې چې ټول نسبتونو ته توجه ورکړي مستاف پر زړه کې بدا الله تعالی د ذات او د وجود ډېر وی استحقاق شي او دغه استحقاق چې د الله د دې نسبتونو د قدرتونو افعال د وجنا دا په زړه کې راشي دا کأنک ترى یلکه پويږي چې دا کومه سبب ویني کیږي مشاهده والا او دا صحابه وا تمام مثال درکړو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه غشي است نو په کوم ځای کې څه دي ابل صحابي دي څوک دي د فضائل اعمال دي کړي دي ها هغه کې وګوره هغه نه لاس پرې کړی دی په مانځ کې او د عبد الله ابن او د حضرت زبیر هغه څنګه د نبی د ما پر نه راځي وته ولې هغه وخت هغه نسبت مضبوط قائم دی دونه مضبوط نسبت قائم دي چې پته وته نشتا مضبوط نسبت قائم دي استنه دي خبر ځوس مخکې راځه دا مرتبه د مراقبه او د مرتبه د مشاهده ده مړو به قال متى الساعه اگر دې څه پیدا متى الساعه ان څه داسې عبادت کوکا مرتبه محسنه د عبادت مخکې کوم عبادتونه ذکر شو نو مرتبه محسنه د عبادت څه دی دا د تصور جوړ کا په خپل ځل کې چې د الله استحضار تاسو ځل کې راشي هغه اسباب چې څومره دي غیر توجه ورکا چې تاسو د الله نه نسبت مضبوط شي او قضا دین دا سوچ او قضا خو عام مسلمانانو کول چې عبادت کوم الله ویني عبادت بخولې وکي راشه کنه مولانا صاحب دا لوبه مرتبه بچا ته حاضرېږي دا دویما دا غزل پاک وی ګوره زړه صفا دې زړه شجدا اخلاقیات دا درست او زړه پاک شوی دی او حدث القلوب ولا کیفیت ختم شوی دی مخکې راځه الا بذکر الله تطمئن القلوب دا کیفیت ذکر د وجه راځي مخکې دا متى ساعت دا ولي وای ګوره متى ګوره متى وقت مجازات العقائد والاعمال والاحسان متى وقت مجازات الايمان والاحسان والاحسان دا شو دې مناسبت شو دې اعمال د مجازات وخت کوي او دا به ترقی د اعلان ادنا تر څه مطلب اذا ارض بفنا کیږي دا چې دې دا به ټول ختميږي وا نو قال عليه السلام ساعت مراد ولغه مستقي وقت نه مراد الباع عادي هغه وقت مخصوص مراد دي متى قيام الساعه متى وجود الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل الذي مسؤول عنها النبي عليه السلام دي الاسلام بن رسول الله الذي الذي اغا يسال عنها اذا كان تقول في القيامه وطارق اعلم السائلنا لا ادري ونبي کدا ویلې چې لا ادري نو وایم به هم کو چې جبريل سره جوړ دا علم شته او پیغمبر علیه السلام سره نشته نه چې څنګه ته پته نشته سائل راغلی نو ما ته پته نشته زمنه خبر
وسأخبرك قريب چې خبر درکوما یاسین د تاکید لپاره دی عن اشراط الساعه ولا علامات اشراط لیکيږي حکم دې اذا ولدت الامه ربها جګراوړي وین زمالک بل دوین دې بچي دوین دې مالک وي دې څه مطلب دې کې ربها له پریوات عمر کې ربتها دې څه مطلب کوي کما دې کې یا مو اشاره کثرت د سراری ته دي چې غټ غټ بادشاہان به وین زولای څومره به وین دې لري چې لوی عمرا والیان قضات پولیس افسران فوج افسران د بادشاہي خلق دا بسیه لکه دا به وین زولای خلاص دغه خبره سره د حقوق د والدینو ته اشاره شو اما تربها مور بلا جون تیری پکور کې لګا روي دې ودا جون تیری لګا مالک حکم بچی داو کدا شابه دا مور ته بعد نه پیروړي او دا مور له حاضر یو ایران ورځي او غوا ولل شي لکه دا خدمتګار کار دی ګلا مور دا او کدا کار پری دي نو بیا پور نه دا وی حقوق د والدینو ته اشاره شو یا څه اشاره ده فساد د حال ته اشاره ده چې حال به بدل شي پکار خدا د چلوي امیر او مالک دا یو ډېر بهترین خدي بچي وي دا به د وینځي بچي وي او یو بل معنی دا ادا چې کثرت استیلات ته اشاره چې عمر ولدي بډې شي خیر غني معنی یو کا دا کثرت سراری ته اشاره ده چې غټ موالیان بادشاہان افسران دا به د وینځو اولاد وي او یا څه چیرې فساد د حال ته اشاره یا حقوق د والدینو ته اشاره یا کثرت استیلات ته اشاره شو ما مشکات خواو او آغا وقتو که بل کتاب میں خواو ایک رب بتاہاو نو آغا وقت که دی بی نظیر رنبے بچی را لگا بی نظیر رنبے بادشاہوا نو آغی کے اخبار کی او فوٹو اتفاق دیر مزیدارو لگے دا دیر مزیدار مانو لگے دا آغی کے دا بی نظیر بادشاہوا وزیر اعظم اکوا او چی وزیر اعظم شون دا کابینه اجلاس او اخبار کو ټول راغشته او دا کابینه په اجلاس کې دا غي مور نصرت بوټو وزیر و ناستا نو قانون داری چې وزیر اعظم په پټه کورسه ناشتي صدارت ته کورسه او دا نور په دې عام کورسو ناشتي دا قانون دی کورسه یو شانتي وي خو هغه د کرسي صدارت وي نو هغه د کرسي په صدارت ناسته وزیر اعظم او بلا وزیرانو ور سره پکې مور ابن ناستا وا اخبار کې فوټو وو نو ما طالبانو ته وې ویم انت لدل امه چې نصرت بوټو دا رب تها چې بے نظیر ده الکه څنګه جو خبر انت للامه صفا پیغمبر مبارک کی سوی مونږ ته مشاهدات وکړه صفا چې سوی مونږ ته مشاهدات وکړه ما کلام شوا او مولانا صاحب دا خو د دنیا اوس په پرېدا وا دا سیف الدوله او دا کاپور او فلان چې دا څومره دې سوي دا ټول د چا بچي دا د وینځو اولاد دا غلامان دا متنبی چې سره ورانه راغلی وسل کافور نو مې کافور شیدی کم یو ولا دا د وینځې په خپلام غلام او دا هغه غلامو چې بادشاہانو په بعض خاص غلامانو اغینه به د کور خدمت غشته اب کور کې دنه به خدمت کاو نو دا اغینه دا یاره وځي چې زما لور سره یا زما خدای سره په دمریونه کې ابه تکول پیجنه خاصیان به کړل لکه غوې چې خاصی کی ابه خاصیان کړل دا بعض غلامان به خاصیان نو دا غي به تاسو مثالو چې نور خو سړی دی مضبوط دی طاقتمن دی د کار تکړه دی خو خيار دی خو بس قصیدې نور څه غم ته نه جوړيږي کور کې د نبی خدمت کوم نو دا کافور هم خاصی کافور کو څنګه ولر کافور غالب دی هم خاصی د بادشاہ غلام اخره کې د بادشاہ نو ته بادشاہ کېږي د متنبی سره خدای روانه نو متنبی په یو شعر ویل لقد احسب قبل الخزي ان الرؤوس مقر النهى لقد كنت احسب قبل الخزي واذا دي خزينه مخکې مې دا خیالو چې مازغه په کم ځای کې پراته دي عقل کم ځای پروت دی لقد كنت احسب قبل الخسي الذي خسينا مكي مدا خياله ان الرؤوس يسلون مقر هذا اقل ذلك فلما انتهينا الى عقله راينا النهى كلها في الغطاء
وی چې د دې عقل ته ورسېدو اوس دا زمونږ یقین راغی چې د عقل محل خصوصیتین دي سر نه دی ولې ځکه د عقل نشته او سر یې شته د عقل نشته او سر یې او خصوصیتین نشتا نو که عقل په سر کې وي خو عقل خو سر خو شتا خصوصیتین نشتا عقل ته تللی دی هلکه دا شاعرانو ګورې بلاګر کافر وجین اجلا شعر ویلی لقد كنت احسب قبل الخزي جوا ان الرؤوس مقر النهى حسینه مخکې دا خیال چې دا دی د عقل سر دی خو د خدا دی شتا هغه خصوصیتین نشتا او عقل هم نشتا هغې کې تللی دی فلما انتهينا إلى عقله رأينا النهى كلها في الخطا مسكدا نو دا ګوره صفات دلیل دی چې دا ټول مریانو او د بادشاهانو او د مور به ته پروا ساتله او د پلار به ته پروا ساتله د مخکې لاړ شوه دا نه خجوه وإذا تطاول رعاة الإبل البهم یا البهم في البنيان دیم ته وایي اذا تطاول چې په تطاول به وکړي تطاول فی البنیان دوه معنی تطاول فی بناء البنیان مضاف مقدر تطاول فی بناء البنیان زما بنگله دنه غټي د بنگله زمانه غټي هغه داغه نه غټه داغه او یا تطاول نه مراد تکابر کبر په آبادو کې بناس فی کبرونه بګي یا د آبادو په جوړولو په افتخارونو کبرونه بګي لکه اوس دغه دی که نه دی د لاړ صاحب ګوره دا زمونږ خو د بدقسمتین او د ضرورت او د مجبورتیا نه لګیا یو باندې جوړ کړي دي لیکن په اسلام آباد کې اسلام آباد پرې د ورسلام ته دو بهتره مطلب یو کور جوړ کړي چې ورنه ودي او زما کور کې خدا هغه داغه نه هغه نه او حیات آباد تر په اسلام آباد او بیا تقاول زما کور راځو ګور ډوړې مو چې خلکو ته زما دا کوي او باغې کې دنه بکبر په درې وړ باندې یو تطاول کبر بکئی تطاول تفاخر بکئی کبر بکئی فی بناء البنیان یا فی البنیان حال کون ایجاد فی نفی البنیان یا تطاول او غدوال غټ غټ بلډینګونه جوړوي فی بناء البنیان او څوک رعاة الابل رعاة جمع راعیله هغه خلک چې وخان سره باندې ځان وخان کم ځای کې سره ولګيږي با خوراک نه هغه غیا به د چاپلار د پوره کې باندې مراد دا چې بدو یا خلک بدل غریبانان خلک بدل شي او خو خان پسې چې کوم رواني نبی رسول الله فرمایي دا به تهذیب خلک به تهذیب خلک چې وي چې عند رؤوس اصحاب الابل حدیث بنو سراج چې وباسي نو څو باندې بدل شي خلک د حال غریب ماته باندې به تهذیب خلک بدل شي وی کې په خپل نه پوي او غریبانان بدل شي حق بدل شي اوس ګوره دا صرف وایو په نور د دنیا نه نور د دنیا نه دا دوه دي صرف دلته کې ها دا دوی ورته فی خمس علم الساعه فی خمس مضاف مقدر دی خلاصه ورته علم الساعه مبتدا مقدر فی خمس فبذون ذونو کې لا يعلمهن الا الله چې معلوم نه دا پینځه واړه مگر الله تعالی هغه پینځه کم دي ثم تل النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه لا يوم ده قرآن ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث لا توجو ويعلم ما في الارحام تريجو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا تروجو وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير دیو ذکر اے مولانا صاحب دا پینځه سيزونه لا يعلمهن الا الله دا په پینځه نه دي د دنیا دي دې پینځه کې حذر ولې ته ډېر امور دي چې الله ته معلوم دي او انسان ته نه معلوم اثر په دې 500 کې ولې مولانا صاحب جواب دې کوي کوم دا په اعتبار د سوال د سائل سره د آیت باندې شي سائل سوال کو د دې پینځه د نبی رسول الله سائل سوال کو د دې پینځو د نبی رسول الله نو دا حصر په اعتبار د چا شو وایا د سوال د یو سوال د تل دین نه معلومیږي د علم د غیب مختص الله تعالی او مراد سے ډیر زیات نصوص دي پکې لا يعلم الغیب الا هو
لا يجليها لوقتها الا هو القيامه الثالثه لا يعلم الغيب الا يا دلائل لنوع نفس القران كل تكذيب لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من السوء لاستكثرت من الخير لو كنت في غمر مبارك زان لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير اما تدري خير بلا كل الدنيا وما مسني سودي كده ليه ما لو فتوا ودومره دلائل دي من سره مولانا سيد الحسن وته علم الغيب مختص تجاسر وغيب ستوي وعلم الغيب ستوي بريك بها غيب ما غاب عن بلاغه العقل والحواس ما لګان په کنو خبره ثاني کې دوه ټکو کې راځه اعتراض ختمو تا ظاهر کې به اعتراض وی چې پیغمبر علیه السلام په دې مغیبات وعید ورته ډېر حضرت عباس ته وی وی ما سره فدیه نشتا وی ته چې د کور راته نو خدای لري بټو ورنکړم الفضل لا دوسه دین بعد حضرات مالو بلا فاعل الغيب ونصب هذا الا علم ډېر صحابه کرام ته داسې خبرې کړې دي چې هغه مغیبات کې وته مقامات لري دا یو مثال تعالی ما ده حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دمه چې کله ایمان راوړو و دې د پیغمبر الله پر استر وړي ګره دې معنا واسطانه او تاسو د پیغمبر دلیل دي به دلیل ایمان هغه وړي ګره اته یو دلیل نو حضرت ابو بکر صدیق په یو سفر کې تلو او یو يهودي سره ملاقات شو یو اصلي کتاب سره هغه تاسو کړو نو استاپ ترچینو دی ویو دکم لارې سره مزدا دکم قوم سره تعلق لري اسلام الکه دا شکل نمایندګي ته د نبی اخر الزمان اخر او دې مرګره ولا خېټ لګاو خای ګور چې خېټ یو کته دی ودا دا ابو بکر صدیق ویته بد اخر زمانه د پیغمبر نبی مرګ دا ابو بکر چې مخوا مخکې په یو سفر کې ترې چا ورته ویلو چې دعوه د نبوت یې څنګه نبی رسام وکړه او ابو بکر صدیق ورته وایي بس ما ایمان دروازه راوړو به بدلې یو دلیل لا تاسو راکوټه مونږ یو خایا وی دلیل په هغه دې چې هغه راهب صاحب په خیر تکم دا کوي وځي تر څه کې دې نه بعد حضرت معلوم الکدا سجدي ده لك دغه په علم نه جزئي جو ته یو نه دي جزئيات دل زرګونه دي زرګونه دیو جنا نبی رسول فرمایي علم علم الاولين والاخرين لیکن مولانا سے بل طرف سے بول ټول مسله ولې حل شي بل طرف سے دا ګورا چې علم د مغیبات نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وی نو او یا کثار د بیر معونه ولې را به بیر معونه کې اعلان او یا کثانه غوښتل ال دې شي عليه السلام یو میاش کېری کړی ورته پته و چې دا کومي او ال دې شي کوي نو بیا ولې دي لس کثار د حضرت عمر رضی الله عنه مرګري ولې دي ورته پته وا لکه پوېږي ورته پته ده چې وجنی ولې دیږي مرد ولې دیږي مسجد زرار کې ولې جاسوسان ولې دي احد کې ولې جاسوسان دیږي بدر کې ولې جاسوسان دي ورته پته ده ولې جاسوسان دي تاسو یو مثال نه لري او څه اني لا اعلم وراء البلاد هغه تاسو او د عائشه صدیقه امیل پسې ولې صحابه ګرځي عائشه صدیقه نه امیل لوک شوی دي تو صحابه روان دي کې صار وخره او بنشتا او سيد او صحابه ابو بکر رضی الله عنه دغه بیا خلک صار او بنشتا او لامون خلاصي ابو بکر رضی عائشه رضی الله عنها کی تعالی خلک صار عائشه بی الموت علیہ السلام د تبرو کې ذکر کړه نه قوما آیت تیمم نازل تیمم چې او خې پاسو امیل له خلاف دي صحابه ورپسې نبی علیہ السلام ګرځي الا امیل ګوره امیل نه ګرځي چې او خې پاسو لا امیل سمې تو کېږي علیه السلام په پته نه او د ټولو نه مضبوطه خبره درته وکما د علم د مغیبات نبی علیہ السلام سره د عائشه صدیقه په قضا کې ولې پریشان دې خبره کویږي د عائشه صدیقه په قضا کې ولې پریشان بیا خو ته پته وا ویلې مو چې ماته د غیب علم ماته پته ده او تاسو ټول معنی او دا واقع نه شي او دا تاسو ولې کوي دا حضرت علینا ربشي حدیث ده فتحي تاسو لیدلې دي چې بریری تاسو علینا تاسو بیبیانو نه تاسو ولې تفتیشونه کوي عائشه ته تاسو کې عائشه اختیار راوړل نو علم د مغیبات په پیدا کې ولې کوي یا هر قل ولې د دنیا
دنیا سفر یو کده تبوک او هرقل را نغی نو کو ورته پته و چې دا پروپاګاندا درو د هرقل نه راځي ولي تاسو پوهیږئ په خبره دې یو هغه نصوص بل قضا نصوص نو دی وجنا او دا دې او دا ټول نه غټه خبره درته وکم د علم د مغیبات نبی رسول الله مطلقاً وی مولانا صاحب د قرآن د نزول ضرورت ول انتظار د وحی په بعد موقوف انتظار د وحی کوي ولې نو راوشه دا ول غیر معنی او غیر څه وي ما غاب عن بداهه العقل والحواس اذا عقل په بداهت هم نه معلومیږي او په حواس باندې بعد شي په حس معلومیږي دا ګور د وبدي دا سور دي دا شي په وخت معلومیږي بعد شي په وخت باندې شي معلومیږي او بعد شي په لاس معلومیږي بعد په پوزه معلومیږي بعد په ذوق باندې معلومیږي دا مغیبات نه دي او بداهت العقل نمبر بعد چې داوی چې په ظاهري حواس خمسه ظاهريونه معلومیږي او هغه په عقل معلومیږي او په دې بعد له صغرا او کبرا جنګه بعد له صغرا او کبرا د جنګولو ضرورت نشته نو علم د مغیبات التوحید العلم بما غاب عن بداهة العقل العلم بما غاب عن الحواس يعني علم فأغذ في ذنوب علم من غير التوسط الأسباب علم فتوسط أسباب شو دا غيب نشو أو علم بغير التوسط أسباب نشو ويهي فخبرا اس دو بدي خوبي في تمييز باندې کوئی فکر او دا چې مولانا ته دې پوي دې کوم دې ته پاسانه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا څومره اخبارات ورکړي دا مغیبا څومره چې دا سل نه دي زر نه دي دې دا په طریقه د معجزې په طریقه د چا دي مولانا صاحب د معجزې معجزه وایي دې تا چې د پیغمبر مدار یو کار صادق شي هغه خلاف د عادت او عمل چې ابو بکر ته کوم خبره وکړه دا د عباس ته کوم خبره وکړه دا بل رښتیا وایي دا د عقل او د عادت نه بار او د عقل او د عادت نه لاندې رسول وایي عقل او عادت خدا عقل او د عادت نه بهر خبره ده او د پیغمبر نه صادره شوه دې تصویر کېږي معجزه لیکن دا صوره معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه کله چې الله غواړي صدور کوي او کله چې نه غواړي صدور کوي الله تعالی کو له خبره ورته بل ځکه ورته الله کو له خبره ورته بل ځکه ورته نه خي لا جاسوس دي خبره ورته لیکن علم اختیاري مولانا صاحب ځان په کا ځکه یو سره دي چې هغه وي كل فاعل مرفوع د نحو عالم دی نو هغه هر وخت په قادر دی چې ابا فاعل مرفوع وي مفعول به به منصوب وي او مجرور مجارف دا حرف جر مذکور بسوي مجرور هر وخت او معجزه خدای الله په اختیار کړی چې الله ولې صدور کو کې الله نو ولې صدور او علم په اختیار دی علم سی یو سړی ته بلا جزئیات معلوم شي ګردام علم نه دی علم دې ته چې کلیات و معلومي یو سړی وجا زید له یاد ضرب زید له مور پسې یاد اکل زید له مور پسې یاد شریب زید له مور پسې یاد وی کی په خبره اخذ خطا الاخون مور پسې یاد د دنیا فاعل مرفوعات یاد د عالم نه نحو ویل شي نه عالم نه نحو بکلی مولانا صاحب چې قواعد او کلیات ورته یاد دغه استنباط دي نو پیغمبر علیه السلام ته الله د دنیا جزئیات خودلې دي خو قاعده کلیه وته نه خودل د قاعده کلیه ورته کوله چې دا قاعده ردینه تاسو د غیب علم حاصلېږي به خبره ده او بلې خبره لراته مولانا ده علم د غیب څه تعریف نه درته وکړه هغه علم چې بیره توسط د اسبابونه نو چې الله راغی او پیغمبر علیه السلام ته د جبرئیل علیه السلام په واسطه خبر ورکړ نو دا علم بتوسط الاسباب علم د غیب او کته دغه علم ته چې جبرئیل په واسطه دی نبی علیہ السلام ته علم د غیب وي نو پیغمبر علیہ السلام دغه جزئیه بیا چا ته خو درېدا صحابه ټول عالمین د غیب او صحابه او اتباع التابعین ته خو درېدا کله د جزئیاتو علم د جزئیات علم ته د غیب علم وي دغه جزئیات جبرئیل علیہ السلام چاته خو دل علیہ السلام ته یا الله خبر ورکړ پیغمبر الله او پیغمبر چاله خبر ورکړ الله خبر سبب شو بیا چاله خبر ورکړ نبی حضور علی بن لم خبر هذا علم د غیب چا سره مختص مولانا صاحب الله سره علم د غیب او کدا پیغمبر علیه السلام د
غیبیاتو خبر ورکړی دی نو چې دا خو یا د جبریل په واسطه دی نو غیب پاتې دی او که به ذات دي بالفرض نو دې ته علم د غیب نشي ویل دا په کومه طریقه دی مولانا صاحب د معجزه چې الله غواړي کېږي نو غواړي التعبیل د او خلاف د فروق ته پته وته مسجد زرار کې ول اجازه ورکوي جوړوا بیا وروسته الله ودا دې چلو الله خبر کا او هغه نو د دنیا واقعیت نه ته ذکر کړل نو هغه پته لري چې بس یاد وساته څومره اخبارات چې رسول الله مبارک صحابه ور کړی دي د دې جزئیات او د دې مغیبات او د په کومه طریقه دي د معجزې د باندې تاسو علم نه دي دا معجزه پیغمبر په اختیار کې دي او علم د انسان په اختیار کې دی عالم هر وخت د کلیه جزئی استنباط کولی شي هر وخت په قادر چې تلفظ فاعل مرفوع او مفعول منصوب باندې او بل مسوي بل دا کوم اخبار ورکړي دي جبريل عليه السلام په واسطه نو اخبار سره غیب پاتې د توسط څخه راځي قرآن حکیم کې یو نقد مستدل لسوي لكن من ارتضى من الرسول کوم دی کې دی لکه ما كان ليطلع على الغيب الا من ارتضى من الرسول كم ده وما كان الله ليطلع على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء تاسو دې کړه نو دا خو اطلاع د غیب ده الله اکبر ته دې دا خو استاد دې زما ده چې الله اطلاع ورکړي کدا چې علم ورسره اطلاع ولې ورکړي کدا چې علم ورسره بیا اطلاع ولې ورکړي په خبره ورسېده لا اسمح كده شوا بدل خمسه حسر د قائل د سؤال د وجنه دې بدل یو راکوټه ولې سوال ورکړي إن الله علمه له علم الساعة وينزل الله هذا موسى فريات إلى عبارات بركي سجلا أو أنت كي الرسول ولا ترتوج ما شرط ألف توجينه هذا دو جواب درتوه يو جواب ده إن الله عنده علم الساعة ده علم يقيني مراد ده علم ده كم علم مراد او دا چې موږ کوم مثالونه ورکړ دا یقینا دا کم یو دی لکه دا ځوان دا ټولو کې شته بس هغه پرې دا و تاسو پرون دا ځوان وو کنه چې سبب بخاری لراځي او راځي او الله هو ما تدري نفس ما تدري ما تدري نفس بأي أرض تموت او ډېر خلک ځان خبره مکلي او کوي دا ټول د ځوانياتونه دي ها دا یقینا مخکې ورځو کې دې پیریانو څنګه اعلان وکړي بارانونه به شروع کېږي پلان څه شو ورته څومره اعلان یې کړو که نه دې له به ډېر زیات بارانونه شروع کېږي اختر سره مخکې وکړه اختر نه وروستو یو باران هم او بل ښایسته جواب درته وکړم ډېر ښکلی جواب درته وکړم دا دوی چې کومه خبره کوي د باران متعلقه دا د څه نه معلومه د اوریاز نه معلومه دې ته پته اوریاز تصویر اخلي دی باغه سټلایټ کیمرا هغه نه معلومه سټلایټ کیمرې نه چې دا اوریاز ده او دا په پته لګي دوی ته چې دا د باران والا اوریاز او بغیر باران او دا ورته پته لګي چې په هوا روانه ده د اوریاز په ایران کې ده او دا په دومره وخت کې بلوچستان او بیا زموږ صوبې ته برابرسي دا د هوا رفتار معلومه چې دا هوا څومره تیز رفتار ده څومره سات کې برابرسي نو د دوی دا علم چې راغی پر باران نو په توسط د اسباب راغی چې بغیر توسط د اسبابونه او الله ته چې کوم علم د باران نو په توسط د اسباب لري کبه توسط نه دي او البته چې په خېټه ولا شي کیری او چې دا ماشوم دی ولکته او کې جنې دا نو الټراساوند ولا ډاکټر ته به واسطه د توسط د اسباب د کبیر توسط د اسباب او الله ته چې کوم علم د ماشوم دی پسه یو خدا ځونی دی الله ته یقیني دي نه علامه خود ټول لستا دوه مخکلار شوا یو د موسمیاتو ډایرکټر هغه سره زما ملاقات شو هغه ما دا تاسو کو مې تاسو ته ویل چې پته لګی دا د سیارې نه اخلو د هوا د رفتار نه مونږ د اندازې لګي معنا چې جوړه پته چې دا هوا دومره تیز رفتار ده نو دا په دې سرحد کې دوره دی به دا هوا د وریځي بیا بتیوزي
وای کله داسې مشي چې د هوا رخ بدل شي ورته بدل شي داسې کېږي او کله داسې کېږي چې ولاقې ته اوروري ضرور چې باران شروع شي هوا ودري مو غواړي چې هوا ورپسې د ودرېږي هغه باران بیا ډېر شي هغه دلته کې یو گورنر فضیحت نه اړ جابر گورنر وی داغه د دوی وادو دوی زه راوغفتما ایمان دی چې زما د دوی واده لري او یا ولق ممرا دی او خلق په ډېر راځي ته ما ته و چې د اسلام کې میاش کې باران شته نشته موږ چې څومره آلات اسباب ټول د باران نامو نشان ځکه فوق دی ویاس نه موږ یې نشته هغه نیټه کې نو اتفاق وکړي چې کله د بادر وشفا بارانونه جوړوي وي څومره زیات بارانونه چې د حد نه وته وي هغه یو دړې کنځل کو ما خو ډوډۍ واخیسته دوبه ته تختې ده ځکه هغه کنځل کو او استاد ظالمانو ما ته وی نشته دی باران اخر بیا موږ وایو چې صاحب هغه وخت موږ تاسو وی وریاض نامو نشان په وښینو او خدای وریاض په ځکه کړه ولاله تاسو وایي مخکې راځو ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه الايه ثم اخبر كلا فقال افرما ان لم يرد هو فسك فلم يروا شيئا اسم لذا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم نو پیغمبر اسلام ټول باندې استاد دینو دا ما به ویل چې ایمان او اسلام او احسان او علم د قیامت ټول دین دې مقصد څه پېښه کنا قال ابو عبد الله امام بخاري وجعل ذلك كله من الايمان دا ټول د ایمان او غرض سوال کوا وجعل ذلك كله من الايمان څه دې دې یا څه شي ولکا دې نو چې ایمان دې دینو وي نو دینم ایمان شو کنه کلام ته ځانه ورنه خبر خاص ہے مولانا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے تا نقطہ ہوگا بے فرمائے بے کلم کی جبریل لاغلی در ما تا پتہ لگے دینا وی دی وقت میں انہیں پیجا دوسرا تا پتہ ہوگا ما جاءنی من برت الا عرفتو جس کلم لاغلی ما پیجا دلی اور دی وقت میں انہیں پیجا دی وقت میں رسطو پیجا سوال بعض علماء کرے دی کہ ارکن جبریل سکری جنی اعتماد پا وحی سین دلی جبريل نه پیژنې اعتماد په وحي نو جواب دا کو چې دلته کې جبريل خودون کې نه دی بلکې څه دی لکه دا کول کې جبريل خودون کې نه راغلی څه دی لکه متعلق د کول کې او یا جواب دا چې معرفت لازم نه چې اول نه دی نو څه پیژنې دا باندې وکی کې ها مولانا یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه مطالعه علماء لیکلي مولانا یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه دا د دارالعلوم دیوبند مبلغ مدرس و صدر مدرس د خطه کو نوم تیر د خطه کو خپل نوم تیر جو امرګ دې سماسته نوم دی د خطه کو او مولانا اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه بل خانقاه یې راکړه کله یو څه کله په بلد کله په یو چا وتوي چاته یو دماغه خانقاه کم ځای ده مټېولي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشہ صدیقہ فرمائے وحی قرارت وحی دارا وزناتو ایمان من انت اوی انا عائشہ من عائشہ سوتا ماوی بنت ابی بکر ایمان ابو بکر ماوی ابن ابی قحافہ ایمان ابو قحافہ وی وہ یاری دفاع پتہ ہوتا ہے اس طریقہ اللہ خید التا کہ رسول اللہ مبارک اگر کہ اللہ وطا علم الاولین والآخرین دے لیکن ما علم اصل ما سر دے کہ ما وطنیو دی جبریل ہے اگر جبریل کی تیرش کالا والا راغلے تو کالا تیرش کالا والا راغلے امن پہ پتہ ہو لگے دے کہ اصل شیء جازر دے رب العالمین سلام بہر کیفو سب پتہ ہو لگے دا قیامت علم دے پیندو علمنا لا سری بچا سره نشتا دا پته چې د قیامت د نه نه خدای چې حالت بدل شي قبرونو پیدا شي رکوع برا شي او نو چې کوم مقصد ولا پوره شو بس پرونه باندې